أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سیرت 46 نمبر درس دی. مخکې مونږه سیرت کې دا خبره کړې وه چې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وکړه، بیا ورته وایي قم فانذر وربک فکبر. دا دویم وحی راغله، نبی علیہ السلام ته وایي چې پاڅه خلکو ته مسله بیان کړه. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړ، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه دور دي، یو مکی دور دی او بل د مدینه دور دی. په مکی دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو شان انقلاباتو، مدنی دور بل شان. مکی دور د 14 کالو او د مدینه دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کالو، بلکې 11 کال کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. د مکی دور بیا 3 مرحلې دي، لیکن کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوباره وحی رااله، نو اوله مرحله د وحی د ابتدا نه واله قم فانذر وربک فکبر نواله تر 3 کالو پورې وه، او دویمه مرحله د 3 کال نه واله تر 10 کال پورې وه، او بیا اخرنۍ بیا 3 کاله وه. په دې اوله مرحله کې یو روایت کې راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دویم وحی رااله، نو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات ته چې کتل، نو دا ورته وایي ته ما سره کینه راحت حاصل کا، ځکه هوښیاره زنانه هغه د خاوند پریشانی برداشت کوي تر دومره پورې چې هغه د خاوند نه پریشانی ختمي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته ما سره کینه راحت حاصل کا. نبی علیہ السلام ورته وایي لقد ذهب ایام النوم والراحة، هغه د خوب او د راحت شپې خو زما ختم شو. الله ما ته وایي قم فانذر، ته پاڅېږه چې زه پاڅم او خلکو ته بیان کوم، خلکو ته دعوت چلوم، نو بیا راحتونه نه کېږي. په دې کې که تاسو سوچ وکئ، د یو انسان په کور کې 4 او 5 کسان دي، د هغې تربیت کول ډېر زیات ګراني، د هغې د وجې نه انسان ته دومره راحت نه حاصلېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرب، عجم، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه واله تر د قیامته پورې خلک او انسانان خو لا پرېږده، جنات هم هغه ته ورپه غاړه وو، عرب لا پرېږده، عجم ورته ورپه غاړه وو. نو ډېر لوی بوج د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږو باندې پروت و. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د راحت حالات ختم شو. په دې کې مکی دور چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا ډېر زیات د مشکلاتو سره مخامخ، ډېر انتهایی، او د هغې وجه دا ده نبی علیہ السلام په خپله فرمایل اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، په ټولو کې زیات امتحانات په انبیاء راځي، بیا په هغې پسې 2 نمبر خلک، بیا 3 نمبر داسې پسې ځه. وایي دا ځکه چې یبتلی الرجل علی حسب دینه، هر یو انسان باندې چې امتحان راځي نو د هغه د دین موافق راځي. فإن کان فی دینه صلبه اشتد بلاؤه، چې څومره دین مضبوطي امر امتحان هم سي مضبوطي. په امتحان باندې به انسان خفه کېږي نه، بلکې الله نه به دا سوال کوي چې الله ما پکې کامیاب کړي، ځکه د هغې وروسته یو خپل ثمرات دي، ټول عالم ته الله رب العزت انسان الله وځلوي. لکه ابراهیم علیه السلام ته وګوره، وروسته الله وایي اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، بیا وروسته څه وایي قال انی جاعلک للناس اماما. او شیخ صاحب یو بل مثال ذکر کړی، هغه وایي ته وګوره سنت څومره قیمتي شی دی، خو چې د دې نه والۍ جوړوي
او بنگړي ته جوړي یو شی بل شي جوړي امبیر جوړي نو اله ته جوړي چې کله دا سونه وټکي په اور باندې وسیږي چې ترڅو پورې اور نه سوي بیا پکې داغونه نه کړي بیا مثال په تور مشینګري نه یو خپل خو استلی نه نو دغه نه هغه د کار شی نه جوړيږي چې څومره قیمت سیوا دي امر ټکول سیوا دي نو دومره الله رب العزت چې څومره یو انسان ګرانی او د څومره قیمت سیوا دي د الله سره امر په امتحان هم سیوا کوي ولې دغه راحتونه دلته نشته اخو راحتونه دي او بیا وین کان فی دینه رقه هوین علیه که دین کې کمزورتیای نو پاغه باندې امتحانات هم آسان راځي دومره امتحانات به نه راځي چې دین شي برداشت کولای الله دې موږ سره او معاملو کې چې موږ د برداشت خو دین معلومیږي چې موږ د امتحانات شته نه د دې وجم دغه ده چې کې دې چې موږ دین کمزوري خو موږ وایو چې الله دې دین په موږ امتحانات نه راوړي دین دې الله زموږ مضبوط کړي ځکه چې په دوري فرفتن کې دین ساتل بیا داسې دي لکه سکروټ چې سره په لاس کې ساتي او هغه اوس د حالات دي بهرحال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر امتحانات رااله نو اوله مرحله هغه 3 کاله پورې و په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کوو نو دعوت طریقې دا و چې انفرادن ځان له بل یو کس را ملاوي ده یو کس وکیناست هغه ته ویل ته ما سره څوګه دا خبره درته کوم ما باندې الله رب العزت وحی را لګری دا په ما د الله کلام راغلی دی او لہذا دا څوکا دا اومنه نو که چیرته پاره کې به ضد نو پاره کې به عناد نو هغه به مسله اومنله که چیرته پاره کې به ضد او عناد نو هغه به څوک انکار به وکړي نو لہذا الله رب العزت هغه د څه کوي دغه طریقه ذکر کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولنی دور کې د ایمان شروع وکړه د دعوت شروع وکړه اولنی دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته ورکړه کله چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی تراسه ما سره راحت حاصل کا نبی رسول الله ورته وی د راحت شپې ورځې لاړې ختم شوي اوس به خلکو ته څه کوم ما سره غم دی نبی رسول الله هغه ورته وی انی لارجو ان تكون نبی هذه الامه ته مخه پکېږه زه دا امید ساتم چې تر دې امت پیغمبر او رسولي نو هغه راولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی همدغه شان مسله ده چې کله دعوت ورکو هغه ایمان راوړنه په امت کې په امت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې اول چې ایمان راوړی دی هغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ده او د دې صفت سورې زحا کې الله رب العزت کړی دی الله رب العالمین فرمایي الم یجدک یتیما فآوا ایت یتیم نوی بیسری نوی فآوا تعالی زیدر کده خدیجه الکبرى سره ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فاغنى تسوی محتاج فاغنى نو ته مالدار کړي په مال د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها باندې الته الله صفات کړی نو دی ایمان راوړ دا شان کته سوچو کې د زنانو نورم ډېر زیات قرباني دي لکه اول شهید په اسلام کې سمیه رضی الله تعالی عنها ده دا شان کته ګوري د فرعون په دربار کې اول چې ایمان راوړي نو ماشته راوړي هغه زنانه چې د فرعون لور له وختګ منځول او شهادت هم هغه ته اول ملاو شوی د موسی علیه السلام دوران کې اوله شهیده زنانه ګرځیدلې ده او دلته د نبی رسول الله په دوران کې اوله شهیده سمیه رضی الله تعالی عنها ګرځیدلې دغه په خپل تفصیلی واقعه په خپل ځای باندې راشي دویم ایمان او دویم نمبر دعوت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو نو ابوبکر صدیق ته وکړ ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله کشر دی د همزولې دی د نبی رسول الله خو دوی د تعلقات د نبوت نه مخکې مو دوی د دوستانه و چې کله نبی رسول الله خدیجه الکبرى ته خبر وکړه د غین بعد رااله ابوبکر صدیق ته ویل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر د عجیب اخلاق او انسانو الله دې ډیر عجیب اخلاق ورکړو ډیر خسته اخلاق پکې او په دور جاهلیت کې هم د خلکو سره احسانات کول چې کله نبی رسول الله ورته مسله بیان کړه نو د ډایرک ویل انت رسول الله حق
ځکه ورته څه وایي؟ صدیق ورته وایي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي ما عرضت قولي على احد الا كانت له قدوة الا من ابي بکر. ما چې چاته خبره کړې ده، چاته به مې خبره وکړه، هغه به کم سے کم څه ټال مټول وکړه، لږ به ودرېد، لږ سوچ به وکړه، لږ شک به وکړه، لږ ځان به راحت ته حاصل کړي چې دورګه زه دې خبره کې سوچ کوم. الا من ابي بکر، خو بس صرف واحد دا یو بابا دی چې دته مې خبره کړې، د پکې ټول ټال مټول نه دی کړی، خو چې ما ورته خبره کړې ده ډایرک ویلې انت رسول الله حقا، او ډایرک ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ډایرک کلمه ویله او ایمان راوړ. دا الله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا ډیر ګرانو، الله ته ډیر ګرانو، رسول الله ته ګرانو. یو ورځ د عمر فاروق بخاری کې دا شته دی روایت دی، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل منځ کې لږ څه خبر رااله. نو ډایرک دا ډیر نرم مزاج انسان او ابوبکر صدیق رااله ډایرک عمر ته یا عمر ما ته معافي وکړه، معاف مې کړه. هغه ورته نه دي معاف کوم ځکه دی عمرګری او امزوري و نه دي معاف کوم. وګوره زه به رسول الله ته شکایت وکم وای وکه زه نه دي معاف کوم. اوس خبره ابوبکر صدیق ته خبره یاد و د عمر ځنه کې دي شي رشي و نو څه چل شو دی لاړې نبی رسول الله ته شکایت وکړ چې الله رسوله ما عمر ځله سره مني ما په زیاتې وکړ، بیا ته ما معافي وغوښته، غزنه معاف کولم او اوس هغه ما معاف کینه. اوس د عمر ځنه دې خبرې ته سوچ نشته دی، دې استقام مجلس ته ورغلی، د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته ورغلی. چې کله ورغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاوه او په غوسه کې ورته ویل هل انتم تارکون لی صاحبي، تاسو ماته دا یو ملګری پرېږدئ که نړ ته پرېږدئ. چې کله ابوبکر ته پته ولګېده چې زما د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر فاروق ته غوسه شي، ډایرک ورته یا رسول الله لا انا كنت ازلم، ظلم هما کړو، زیاتې هما کړو، عمر نه لري کړی، تاسو دې ته ولې قاریږئ؟ خو د هغې باوجود هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل خبردار ولې زما هر څوک به چېړی خو ولې زما دا ملګری به ماله نه خفه کوئ، په ده باندې زه ډېر سخت خفه کېږم. د هغې نه بعد چېرته زندګۍ کې داسې ټیم نه دی راغلی چې یو صحابي د وجې نه ابوبکر صدیق خو زما زړه د تکلیف رسېدلی، داسې خلک کیدای شي بس مونږ خو ځکه الله په وخت کې هغه دوران کې پیدا کولو هم نه که نه چې زمونږ نیتونه څومره خراب دي. که چېرته دقه شانته د عمر رضی الله عنه په ځای مونږ وی او د ابوبکر صدیق په وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ یو کس ته ویلی وي چې تاسو ولې دې خفه کوئ، مونږ ویل چې زموږ دا فرق هېڅ دی. کیدای شي د مجلس نه تللی وي، کیدای شي دغه خبره زمونږ د بېمانۍ سبب ګرځېدلی وي. نو مونږ او په هغه خلکو کې فرق شته دی. یعنې یو انسان دی ځان ته سوچ وکړي چې زه یو مثال په طور زمونږ یو مشر چې یو خبر یو شین ته کې بل ته بل شین ته کې ډایرکټ دغه بل په زړه کې دغه راشي مړه وایي دا فرق هیڅ انسان دی، ته وګوره دغه سره څنګه چلېږي د سره څنګه چلېږي. نو خلکو به څه ویلې؟ عمر دانې دي ویلي چې ته ما ته قار شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته نه راځم. یو ځل د ده په د اخلاقو باره کې یو بل مشهور روایت دی، نبی رسول الله فرمایل چې د ایمان څه د پاسه شپېته 360 حصې دي د ایمان، 360 شاخونه دي د ایمان. په دې 360 صفاتو کې چې یو صفت هم په چا کې د ایمان رالی دی به جنت ته راکاږي، دی به جنت ته ځي. نو ابوبکر صدیق عجیبه انسان، نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ته ووایه په دې 360 کې په ما کې کم کم صفت دی، مطلب ما کې یو دی یا دو دی یا درې دی، مطلب یې دا دی چې که به ما کې اوس کم نی چې زه هغه ځان کې راولم. نو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، نبی علیه السلام ورته وایي ولې ابوبکر ستا په ځان باندې څه خیال دی؟ قد جمع الله لك ذلك جمعا، چې څومره 360 صفتونه دا ټول په تا کې موجود دي، داسې نه کېږي چې یو اخواته یو. مطلب د ایمان چې څومره خصلتونه وو الله رب العزت په ابوبکر کې اچوي. ځکه خو په ټول امت باندې غوره هغه څوک دي، په ټول دنیا په انسانانو باندې غوره انبیا دي. په انبیاو کې
انبیاو پسې په کائنات کې غوره انسان چې کوم دی ابوبکر صدیق دی. انبیاو پسې غوره شخصیت څوک دی؟ ابوبکر صدیق دی. ځکه امت د رسول الله غوره دی. په امت د رسول الله کې غوره شخصیت ابوبکر صدیق دی. نو ځکه ورته ابوبکر صدیق وایي قد جمع الله لك ذلك جمعاء، الله پتا کې دا ټول صفاتونه څه دي؟ اچولې دي. لہذا دا د شیګانو په مخ باندې یو لوی څپېړه ده چې هغوی راولګېږي، ابوبکر صدیق باندې لعن تان لېږي، الله دې رحم وکړي. دې د وجې نه کم خلک چې د شیګانو سره ملګرتیا کوي دوی هم په دې لعن د ابوبکر کې څه دي؟ دا ملګري دي. دوی هم د ابوبکر په دې لعن تان کې ملګري دي. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو هل تاریکون لی صاحبی، چې عمر ته په رسول الله صلی الله علیه وسلم زورونه ورکړي چې تاسو ما تر ملګری نه پرېږدئ، په امان دیم تنګوئ. نن سبا یو مولا پکې څه شی دی چې هغه راولګېږي او د ابوبکر دشمنانو سره دې تعلقات جوړوي. دویم نمبر د دې نه بعد سیدنا علی کرم الله وجهه دغه اسلام قبلول. علی رضی الله تعالی عنہ د ابو طالب زوی دی او دې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر ابو طالب ناخسته و ځان سره ګرځاو. نبی علیہ السلام برده تربیت کو چې کله به خرچي ضرورت نو خرچه هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. چې کله دا راولېږي او څه مودې ته ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم دته د اسلام دعوت چې څرنګه ورکړ. اوس والله علم یا بعضې وایي چې 10 کاله عمر دی، بعضې څه وایي بعضې څه وایي، خو والله علم چې هر څومره عمر یې، خو د ده عمر کم و. خو دی به د نبي علیه السلام سره اوسېده، د نبي علیه السلام د اخلاقو نه متاثره و. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دته د کلمې د شهادت تذکره وکړه او دی ورته ویل چې زه رسول یم، نو هغه هم ډایرکټ څوک ایمان یې راوړو، کلمه یې ویله. دې د وجې نه د ده نورونه هم ډېر دي. علي رضی الله عنه د ده یو ورور دی عقیل، د بل ورور نوم یې د جعفر، خو لیکن په ټولو کې اولنی ایمان چې راوړی دی هغه علي رضی الله عنه راوړی دی. دا نور چې کوم دي بیا وروستو عقیل هم مسلمان شه، جعفر رضی الله عنه مسلمان شه، دی هم ایمان راوړه. او طالب چې کوم دی یو پکې بل دی طالب نوم یې و، هغه ایمان نه دی راوړی او دا د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړی وفات شه. نو طالب او ابو طالب، د ابو طالب چې ورته وایي لکه ابو طالب په دې نسبت سره ورته وایي دا دواړه پلار زوی چې کوم دي دوی په کفر کې لاړل او دنیا نه رخصت شو. او علي رضی الله عنه، عقیل او جعفر رضی الله عنه دې دریوانو ایمان راوړی و، خو اول ایمان علي رضی الله عنه راوړی و. دې د وجې نه بیا په ټولو کې غوره لور رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم دته ورکړې وه. انشاءالله هغې به په خپل ځای کې تذکره راشي. دې نه بعد د زید بن حارثه رضی الله عنه د اسلام راوړل او د هغې طریقه او انشاءالله بلکې وایي 20 منټ شو. واخر دعوانا الحمدلله.